الله رب العالمین د طرف نه چې څومره نعمتونه د انسان ته میلاو شوي دي نو دا د الله رب العالمین د طرف نه رزق دی چې الله یې دې بنده ته ورکوي او رزق چې دی دا یوازې خوراک ته نه وایي بلکې رزق د دې بنده خوراک دی د ده جامه ده د ده سورلي ده د ده کور دی د ده دپاره روغ صحت دی د ده اولاد دی د ده نیکه بیبي ده دا ټول د ده دپاره رزق دی ځکه ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې علم او پوهه چې ده دا هم د دې بنده دپاره یو رزق دی چې الله دله ورکړی اوس دا دی چې کوم رزق الله دې بنده ته ورکړی په هر صورت باندې چې دی دا رزق به دی باقي څنګه ساتي چې دا رزق عمده سره فاتې شي دا نعمت د سره فاتې شي دا نعمت د ده نه لاړ نه شي د دې دپاره چې کوم اسباب دي د رزق د زیاتېدو او د رزق د باقي پاتې کېدو هغې کې یو دی شکر د الله رب العالمین په نعمت باندې په رزق باندې شکر ویستل د دې دوه فایدې یو فایده یې دا چې دا کم رزق تا ته میلاو دی دا به تا سره باقي پاتې کېږي دا به نه الله اخلي نه او دویمه فایده د شکر دا ده چې په دې نعمت کې هم په دې رزق کې هم او نور چې کوم د رزق اسباب دي هغې کې به الله زیاتوالی کوي ځکه الله قرآن مجید کې دا فرمایي چې وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ستا رب چې کله دا اعلان وکړ د دې خبرې چې که چېرې تاسو شکر ویسته زه به الله نعمتونه زیات کړم او که ناشکري مو کړه نو بېشکه زما عذاب هغه ډېر سخت دی نو یو سبب چې دی د اسبابو د رزق د زیاتوالي نه هغه دی شکر بټون بند کړو بیک ولاو او دا دې دغه لږ زور وکړه ټانکي چکي شکر چې دی د دې دوه قسمونه دي د شکر یو دی زبانی شکر لفظي شکر ته وایي زبانی او لفظي شکر دا دی چې کلم تا ته د الله نعمت راغی تا هغه نعمت استعمال کړ او ته دا الفاظ ووایې چې الحمدلله دا تا د الله ثنا وویله تا د الله شکر ادا کړ په دغه نعمت باندې ځکه د هر نعمت د استعمال نفس چې کوم دعاګانې راغلي دي نو د هغه دعاګانو اولنی لفظ څه دی الحمدلله که هغه خوراک دی الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا یا داسې نورې چې کوم دعاګانې قضای حاجت نفس دعا ده جامو د اغوستلو نفس دعا ده د هرې دعا ابتدا چې ده هغه الحمد باندې ده او الحمد چې دی دا د الله پاک شکر او عملی شکر دا دی دویم قسم د شکر عملی شکر
عملی شکر دا دی چې دا کم نعمت الله پاک تعالی درکړی دی چې په دې نعمت کې ته الله راضي کړي او د الله مخالفت پرې ونه کړي. ستا په بدن کې کوم نعمتونه دي؟ سترګې دي، غوږونه دي، دماغ دي، لاس دي، خپې دي، ژبه ده، چې دا ټول د الله په مخالفت کې استعمال نشي. دا د دې نعمتونو شکر دی. مال یې درکړی، مال یې درکړی چې ستا دا مال دا په هغه ځای کې استعمال نشي کوم ځای باندې چې الله خفه کېږي. الله یو څیز منع کړی دی چې مال به دې ځای کې نه لګوئ. الله دا منع کړي چې د دې ځای نه مال ګټئ نه، او ته په دې مال کې د الله مخالفت کې ګټیم د هغه ځای نه چې کوم الله منع کړی دی، او لګیم په هغه ځای کې چې د کوم نه ته الله منع کړی. دا د مال نعمت به تا سره پاتې کېږي نه، دا به تا نه ځي. لږ ټیم واخلي اړې او دا به ځي. الله پاک قرآن مجید کې فرمایي، مثال کے طور پر یو د الله مخالفت څه دی؟ دا سود دی، سود دی. او دا د الله داسې مخالفت دی چې الله د یو مخالفت د یو ګناه په باره کې دا نه دی ویلي چې دا انسان دی زما جنگ ته تیار شي او زما د رسول جنگ ته دی تیار شي. خو د سود باره کې ضرور دا فرمایلی چې فأذنوا بحرب من الله ورسول. الله فرمایي چې سود نه نه قلاریږي، نو بیا د الله او د الله د رسول جنگ ته بیا تیار شي. الله رب العالمین قرآن مجید کی فرمایلی وما اتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا يربو عند الله. کم مال چې هغه تاسو په سود باندې وګټئ یا په سود باندې ورکئ او سوچ هم دی چې دا به دې سره زیات شي، الله فرمایي دا د الله په نیز نه زیات، دا به کمیږي. سورہ بقرہ کې الله پاک دا فرمایلی یمحق الله الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله پاک سود چې دی دا ختمی، دا محو کوي، او صدقات چې دي دا زیاتوي. یعنی صدقې سره مال زیاتیږي، زکات سره مال زیاتیږي. بیا به په 100 روپۍ دومره کار کېږي چې هغه به ستا په 10,000 باندې نه کېده، برکت راشي. الله فرمایي الله د سود مال چې دی دا ختموي، دې باندې زوال راځي. حدیث کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی الربا وان كثر فإن عاقبته إلى قل. سود اگر چې تا ته زیات ښکاري، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې انجام هغه کمی طرف ته روان، کمی طرف، کمی به د باندې راځي، پریشانه کېږي به. ځکه علماو لیکلي تابعینو چې د سود د مال نحوست د دې دا سپیروالی دا د دې انسان د 9مې پیړۍ پورې به چلی. د دې دا کمی او نحوست دا به د 9مې پیړۍ پورې چلی. یو څیز دا شو مال په دې طریقه ګټل یا په دې طریقه باندې خرچ کول. دویم څیز هغه دا په دروغو باندې مال ګټل، د دروغو په قسمونو باندې مال ګټل. ځکه حدیث کې راغلی
یو سړی لګیا سودا یې کوله چا سره، نو هغه کې قسمونه کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل دنکې قسمونه مه کوه، ځکه قسم چې دی دا د مال برکت ختموي. دې سره مال ختم شي، هغه کم شي. او دریم څیز هغه دی زنا. زنا واقعه کې دا راځي، حدیث دی دا ټوله واقعه ان شاء الله بیا چرته بیان. هغه واقعه کې الفاظ دا دي د حدیث چې الزنا یورث الفقر. زنا چې دا انسان له په میراث کې غریبي ورکوي، دا سړی غریب کوي، فقر سره مخامخ کوي دا انسان، ځکه دا د الله مخالفت دی. نو د زنا سره فقر راځي، غریبي راځي، دې سره غنا نه راځي. او که مالداري او څه سره وي نو دا زنا هغه مالداري ختمه کړي بس. او څلورم څیز هغه د خمر، نشه، شراب. ځکه تابعینو دا لیکلي چې دوه څیزونه داسې دي، دوه څیزونه چې دا د مال وینه دی، بس وینه چینجه دی. ونه باندې چې چینجه ولګي الله دې نه وایي بس ختمې کړي. د مال چینجي چې دي دود، هغه دوه څیزونه دي. یو دی بس پرېږده الزنا والخمر، زنا او شراب. دا دواړه چې کله په مال باندې ولګېدل دا مال باقي نشي پاتې کېږي، دا نعمت باقي نشي پاتې کېږي. دا نعمت د مال چې دی دا به ختمېږي بس. ځکه الله رب العالمین په درکړې شوي مال باندې عملی شکر دا زیات کړ. په حرام باندې په حرامې جامې دې واچولې، حرام خوراک دې وکړه، حرام کور کې اوسي، حرام سورلۍ کې ګرځي، او دا پې ووایې چې الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. یو ځل هم پې مه وایه، یو سل ځلې ووایه په حرامو. او دا د دې نعمت شکر نه دی، ځکه هلته عملي طور دا هغه نعمت چې دی د هغې نه شکري دې کړې ده، په حرامه دې ګټلې، په حرامه دې ګټلې، او هغه حرام خورې. جامې دي په حرامه باندې اغوستې او بیا الحمد لله الذي كساني هذا ما اواري به سوءتي واتجمل به في حياتي. د جامو دعا دې وویه ده، دا یو سل ځل ووایه، خو دا جامې ورسره حلالېږي نه، پاکېږي نه. سورلۍ باندې کېناستې یو سل ځلې ووایه چې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. دا سل ځلې ووایه، دې سره دا سورلي ستا حلالېږي نه. ځکه په حلال مال باندې د الله شکر ادا کول پکار دی. د حدیث دی کې یو جمله داسې ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الله طیب لا يقبل الا طیبا. الله پاک دی او پاک څیز قبلوي، پاک. د حرام مال نه د 40 روپۍ په ځای باندې 15 روپۍ ورکړه، ډېرې ورکړه زکات. او دې زکات سره یا دې صدقې سره روزانه کې ته صدقه کې د حرام نه، دې سره نه دا مال پاکېږي او نه پې حلالېږي. او د حلال مال نه یو کجوره ورکړه، یو کجوره
نیمه کجوره ورکړه، یو ګیلاس اوبه چاله ورکړه د حلال، دا دې سره زیاتوالی راځي، د الله قبول. ځکه خپل مال د هغې حفاظت پکار دی، دا د الله نعمت دی، الله نعمت. او په دې نعمت لفظي شکر هم ادا کول پکار دی او عملي شکر هم. تاسو ته ما وویل لفظي شکر خو الحمدلله دا به ګوره په حلالو بیا، او عملي شکر هغه یې دا دی چې د هغه ځای نه یې ونه ګټي کوم چې د باندې الله بند کړی دی، دا کوم چې تاسو ته ما وویل، او بیا یې په هغه ځای باندې خرچ نه کړي کوم ځای چې تا باندې الله بند کړی. که داسې دې کول دا نعمت به ځي، دا باقي نه پاتې، او دې کې زیاتوالی نه راځي. ځکه دې آیات کې الله رب العالمین دغه خبره فرمایي. دویم سبب د مال کې او په رزق کې د زیاتوالي هغه څه دی؟ تقوا. یو خو شکر وکړه، تاسو ته ما نن شکر باندې خبره وکړه. انشاءالله بیا دپاره به په تقوا باندې چې تقوا سره رزق زیاتېږي او څنګه ورسره زیاتېږي او تقوا وایسته انشاءالله دې باندې به بیا خبره کوو. الله پاک دې زمونږ او ستاسو بدنونه او مالونه دا ټول پاک کړي. اللهم صل علی محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يلا ترى راجش ونونا معاف. يلا طول مريض أهل الإسلام وباخي سمر بماران دي طول صحة كاملة عاجلة ورك. او یا الله د خیر معاشره زموږ معاشره جوړه کړي، شرونه او فسادونه او فتنې دا زموږ د دې معاشرې نه ختم. زموږ د نوجوان نسل یا الله اسلامي تربیت وکړي. یا الله دا کوم تهذیب چې مغرب او غیرو را کړی دی، یا الله دا تهذیب زموږ د معاشرې نه ختم کړي. او یا الله رب العالمین ټول امت باندې د خیر فیصلې راولېږي. یا الله د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي، کوم ځای کې مسلمانان مظلوم دي یا الله ته د هغوی مدد وکړي او په دغه ظالمانو نور ظالمان مسلط کړي. یا الله د امریکې او د اسرائیلو قوت ختم کړي، د هغوی د وسلو قوت ختم کړي، د هغوی د فوجونو قوت ختم کړي. او یا الله اسلام په ټوله دنیا باندې غالب کړي. وصلی الله تعالی